مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله تعالی علیه د مفسرینو امام تیر شوی ده. ټول تعلیم په دارالعلوم دیوبند کې کړی ده. نو په دیوبند کې د علاقه کې یو غټ خان پروت و. ده ته دا شوق ور پیدا شو چې زه د خپله لور ځم دیوبند کې یو طالب ته ورکوم. دی چې کله دیوبند ته راغی نو د محتمین صاحب سره یې خبره وکړله چې زه خپله لور یو طالب ته ورکوم، خو زه خپله پکې ګرځم. وایي طالبان تکرار کوي، ګرځي را ګرځي. دا خان صاحب د کلي د ټول کلي غټ خان ده، خو دا بیچاره طالبانو چې ګرځي را ګرځي. یو طالب باندې سترګې ولګېدلې. څوک خبرو چې دا د زمانې امام ده، اولیا ده، غټ ولي ده، شیخ مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله تعالی علیه. طالبین هم د تکرار کوي چې کله یې نظر ورباندې ولګېده دا یې خوښ شو. شیخ مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه داسې غریب ده چې یوه جوړه کپړه په ځان کې لري، بله جوړه هم نه لري. نو په دنیا روپۍ بیخي پیژنې نه، بس د الله دین ته ځان وقف کړی. په دارالعلوم دیوبند کې 8 کاله تعلیم و. دا خان ورته ویل زه خپله لور ده ته ورکوم. دوی دا اطلاع ورکړه چې زه خو په دنیا یو شی نه لرم، نه کور لرم، نه خپلوان لرم، نه رشتهداران لرم، زه یو شی هم نه لرم. خان ورته ویل هر شی زه درکوم. خیر چې کله وایي د واده وخت راغی، څه ځکه مختصروم چې وخت پوره کېدو ته نږدې ده. چې کله د واده وخت راغی نکاح تړل کېږي، نو شیخ مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله تعالی علیه باره کې راځي. ده خو په بدن کې یوه جوړه وه، دومه هم نه لري، خپلوان نه لري چې کالي ورته کړي. انډیوالانو ورته وویلې چې نن خو ستا واده ده، د موږ سره نوې جوړې ستا دغه واغونده. وایي هغه د انډیوالانو جوړې په ده سمې نه راتللې، معلومېدلې چې دا دیوبند دي. کله کله انسان یا په بدن کمزوري د بل انډیوالې غټې جامې، نو په ده کې ښه نه ښکارېدی. دی را ولاړ شو، خپلې دغه جوړې کپړې یې ومینځلې. وایي قدرتي په دغه ورځ باندې وریځې هم ولې، داسې لمر نه و، کپړې یې نه وچېدلې. څه څه کپړې سر وښورولې را وښورولې او اوبه یې ور وچې کړلې. وایي غوښتل د نکاح وخت راغی. وایي دا خو سر یې ورته ګوري چې د مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله تعالی علیه په بدن کې دا کپړې تازه منځل سوي دي، اغوستې دي. نو خو سر یې ډېر هوښیار سړی و چې کله نکاح وشوله نو خو سر یې ښې جوړې هم ورته جوړې کړې وې او کور هم تیار ورته جوړ کړی و. چابیان یې ورکړل چې دا یې کور ته ولیږي. شیخ مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ډېر صاحب کرامت ولي تېر شوی ده. بیا یې لور ورکړه. وایي څو وخته بعد چې دا لور ځي د پلار کره، پلار یې ورته وایي چې لورې څنګه و احمد علي لاهوري څنګه و، د تا خاوند څنګه ده، تا څنګه وموندو؟ لورې څه ورته ویلې؟ وایي بابا ما خو د جنتیانو کیسې اورېدلې وې، خو ما جنتیان نه ولیدلي. ما په دنیا کې جنتي احمد علي لاهوري ولید، دا خو د دنیا په سر باندې جنتي ده. ډېر صاحب